أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مسلمانانو اللہ تعالی د خپل کتاب افتتاح د سورت فاتحه نه کړی ده. د دې سورت نور هم ډیر نومونه دي. مشهور نوم یې سورت فاتحه ده. دې کې پروردگار عالم بنیادی طور باندې یو څو خبرې فرمایلي دي چې په هغې کې اوله ده د الله تعارف، د الله تعالی پیژندنه چې الله تعالی منګه په کومو سکو باندې او په کم تصور باندې وپیژنو، او بیا ورسره د انسانانو په دنیا کې د ژوند په اړه الله ښودنه کړې ده چې انسان به الله تعالی سره په کم تصور تعلق ساتي. دنیا کې به انسان الله سره څنګه زندگی او روزگار کوي. لکه یو سړی په یو ځای کې اوسیږي، په یو حیثیت اوسیږي. کله داسې وي چې یو سړی یو ځای کې ناست دی به حیثیت دی مشر ناست، د هغه خیال دا دی چې زه د دې ټول پنډال مشر یم. او بعضې سړی وي هغه په دې پنډال کې ناست وي خو په دې خیال ناست وي چې زه د دې ټول پنډال نوکر یم. یو خیال ذهن کی. نو په دې صورت کې انسان ته هغه خیال ښایي چې ته به دنیا کې په کم خیال ژوند تېروې. او دریم نمبر الله تعالی د هغو خلقو مقام ذکر کوي اشارتن چې کوم خلقو په دنیا کې د الله تعالی سره په ښه خیال او ښه نسبت باندې وخت تیر کړی. نو په دې اعتبار سره دا علما سورت فاتحه د قرآن متن گنی او وی چې دا ټول قرآن د دې فاتحه تفسیر دی. ځکه چې په دې کې ټول تصور د الوهیت
او د عبدیت. په دنیا کې صرف دو چیز دي، یو خالقیت و الوهیت ده، یو بندگی و عبودیت ده. په کائنات کې چې څه دي، یو الله ده او یو مخلوق ده، بل څه خو نشته. نو دې کې د الله تعالی مقام، د الله تعالی صفات، د هغه تعارف هم ذکر دے، د انسان د بندگی تشریح هم شوه. په یو فاتحه باندې چې سړی غور وکړي ډېرې مسلې په حل کی. اللہ تعالی وی الحمد للہ رب العالمین. الحمد دنیا کی چې څومره د حمدیت او څومره د الوهیت صفات چې دي، اصل تعریف، اصل صفت اللہ تعالی فرمائی للہ رب العالمین. یو چیز کی خواہش پروت دے، یو سڑی کے کمال دے، یو سڑی کے جمال دے، غرون دی دا غوی مضبوط والے دے، اسمانون دی دا غوی وچت والے دے، دنمر گرمی دا او دسپوگ میں رنا او دستورو پڑکا او د انسانانو خواہش، د انسانانو کمالات، د حیواناتو کمالات. اللہ تعالی فرمائی کچرے سڑے سوچو کی وہ کائنات کے ہر ذرے کی چے کم خوبی پرتا دا، کم کمال پروت دے، کم جمال پروت دے، کمالوی پرتا دا. تالا یو سڑے پا نظر راگے چے چمرا لوڑا دوانی دا، یرجی چمرا ڈول ناک سڑے دے، چمرا ڈول ناک خزدا، بچے چمرا خیستا دے، یرجی سندری چمرا خیستا دا. اللہ تعالی فرمائی داد خیستنو ورکولو والا چوک دے. اللہ فرمائی الحمدللہ رب العالمین. نہ تجھ سے غرض نہ تیرے حسن سے، یو شاعر وئی نہ تجھ سے غرض نہ تیرے حسن سے، میں تو مصور کا قلم دیکھتا ہوں. اللہ فرمائی کچرے دنیا کے رنگے نے گورے نو دا رنگے نے ہم در رب العالمین آتے. کچرے تا کمال گورے دا طولو کمالو نور کولو والا اللہ دے. کم رب چے دا دبرا حسین کائنات پیدا کرے دے، نو آغا رب بخبل چمرا حسین وی، چمرا کمالاتے چے انسانانو او مخلوقاتو کے پیدا کری خبلا بچمرا با کمالوی. نو اللہ فرمائی تمام صفتنا ہر آغا سے چاگت محسوس کی او داغنا تازڑ کے جذبات پیدا شی، تکلا یو خوک شے اخرے او محسوس کے جب باندے کیک دن استازڑ کی و جذبہ پیدا شی، چدا کو دیر اعلی ذائقہ دا او دارنگی دسترگی پیو محسوس شی باندے ولگے دے، او تا داغ دو حسن دو وجنائی وانا اشنا جذبہ زڑکے پیدا شوا چھ افو دا چمرا خیستا ڈیزائن دے. نا اللہ تعالی فرمائی چھ دا چمرا جذبات
द हुस्न और द आला में यार मुतालिक स्ता पे बदन के जज्बात राजी दा टोलो लायक सिर्फ और सिर्फ सोक दे द ख्वगशी द खुगवाली जज्बा और द खैस्तशी द हुस्न द जज्बे मालिक पाकी खत के चोक दे आगा चीज के चे दा कम कमाल दे दा कमाल दा आगा चीज न दे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह फरमाई सिफतुना व हमदियत कायनात की चुमरा सिफत दे और चुमरा उलूवी मर्तबत दे और चुमरा खुगवाले दे चुमरा हुस्न दे चुमरा कमाल दे चुमरा जमाल दे लिल्लाह दा खास चालर दे मंजका दे अवल टिकिना दगा माना आखलू छे खलको पे मेंबरो मेहराब बांधे दाउलियाओ द बुजुर्गानो और द शेखानो और द लोयो खलको सिफतु नमकवे और कचरे तवाए छे नजी मंगा दा दे द पारा कहू छे दा अल्लाह वरकड़ी दी नो बे पदा से अंदाज वो काल कचंग चरब तरीका खुद ले राव अल्लाह फरमाई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तो हमदा से आया चमा बरो लो रब दे दुमरा लो सिफतुन वाला दे दुमरा कमालातो वाला दे चो गोराज़म का बांधे फलनी हमदा कमाल वर करे दे और प्लन की बुजुर्ग ले दा इज्जत वर करे हो प्लन की आलिम ले दा से इल्म वर करे हो प्लनी हसीन ले दा हुस्न वर करे हो प्लनी कमाल ले दा कमाल वर करे हो गुरुनो ले दा मजबूती वर करे दा सिंद्रयानो तय हुस्न जमाल वर करे दे का कशान ले खुल रणा वर करे दा मर ले बे पाया ना लोया गर्मी और लोया प्रकावर करेदा और दागे पे मुकाबले के सुगमे के मदम खैस्तरना चवलेदा खुद सिफतुन आगा लड़े वो लगवा सिर्फ और सिर्फ चातरा चावा मुतादा पताव लगी चे दे कमालुनो दे बुजुर्गयो दे विलायतुनो दे कमालातो और कवलो वाला चोक दे वली के विलायत में रब्बुल आलमीन की रबूबियत दिखा दो तो कद चादो हुस्न सिफत गवे हम पदा से अंदाज हो का चागी के दरब सिफत व अख्तारी अल्लाह फरमाई अल्हम्दुलिल्लाह बुनियादी हमदियत कायनात की बुनियादी कमालात बुनियादी हुस्न जमाल बुनियादी मर्तबे बुनियादी इज्जत वाला सिर्फ और सिर्फ सोक दे अल्हम्दुलिल्लाह तो सिफतुना दालाइक दी सिर्फ अल्लाह लरा सजावार दी सिर्फ अल्लाह लरा कचरियों सड़े यो खुली शीशा लगवी और बागा शीशा की मुख्तलिफ किस्म का प्रकार खुद दे प्रकारों द शीशो बुनियाद मर दे कचरिन मरवी नो दा बपड़केगी कन मरनवी दा पड़के दे अल्लाह फरमाई दगा से जमा लुई उगना जमा हुस्न उगना जमा कमाल उगना जमा जमाल उगना तुझ कला यो हसीन सूरत दस्तर के गड़वे न ते पदी अंदाज वो गड़वा चे न तुझसे गरज न तुझसे गरज न तेरे हुस्न से मैं तो मुसव्विर का कलम देखता हूँ पदे का नजर वो गड़वा चे वगारब चे दाए जुड़ कड़े दे अगारब बचुमरा खाइस्तवी चे दले कमाल वर कड़े दे रब सर बचुमरा कमालवी यो सड़े मालदार दे आगे यो सड़ी ला ज़कात वर्क या ये सदका वर्कना
या खैरात वर्क और आगे द खैरात को और द सदके पे बुनियाद बांधे माला माल को आगा करोड़पति वगर दे दो आगा सदके सरा करपति वगर दे दो नो तो दागा और वका चिदले खैरात वर करे दे दे करोड़पति को नो आगा सड़ी सरा बचुमरा मालवी चे दे ये पोस्ट खैरात करोड़पति को नो आगा बपक बला चुमरा माल मालिक हुई नो तो हम अल्लाह पदे निस्बत बांधे ओ गोरा मोहम्मद मुस्तफा तगोरे नो मोहम्मद मुस्तफा के रब्बुल आलमीन कमालात ओ गोरा वो लटवा मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलाल के रब्बुल आलमीन जलाल वो लटवा द यूसुफ अलैहिस्सलाम पर जमाल के रब्बुल आलमीन जमाल वगर वो लटवा हर चीज के अल्लाह फरमाई असल मुहर्रिक असल आगद पड़क अचवलो वाला कमाल अचवलो वाला अल्लाह फरमाई चे जयमा नुस्ता पकार दे वो यो कदम ये चे तरार शाह पूरे रसी यो कदम ये चितरार शाहपुरी रसी माले दले दे रफ्तार द दरवेशानो दरवेश मोमिन दे दरवेश द अल्लाह बंदा दे दरवेश मलंगानो तनवाई दाद चाप कबर बांधे मंजवरानो ता दरवेश नवाई दा खुद दुनिया को ये उनको खल खुदा से कार करे रे जे हर यो टके दा से गलत इस्तेमाल करे रे जे दरब लुई पके नखकारी सोचे द मोहम्मद मुस्तफा कमाल व जमाल बयानवी दा से खकारी चे दे द मोहम्मद अलैहि सलाम कमाल व जमाल बयानवी दरब कमाल व जमाल पके नखकारी कलची सयांद ईसा अलैहि सलाम मर्तबा बयानवी नो रब्बुल आलमीन मर्तबा और सरा नखकारी कलची यहूद मूसा अलैहि सलाम मर्तबा बयानवी नो रब्बुल आलमीन हक पके नखकारी अल्लाह फरमाई चे चोकों द चादा से तारीफों की चागा तारीफ के ज़नख करमा दा तारीफ न दे दा शिरक दे शेरे दा अल्लाह न पतवी अल्लाह फरमाई दा अर्चा कमाल जिक्र का लेकिन द कमाल अच्छा उनकी जिक्र दे चेहर नशी फज़कुरूनी अज़कुरुकुम अल्लाह फरमाई हर चीज में मुझे तलाश करो मैं तुम्हें हर मुसीबत में याद रखूंगा इंसाना हरा लहज़ के माँ याद साता गोरा माशुकी के दास डूब नशे शरब दनहीरशी खजे पो बहाबत के दास डूब नशे चिजदर नहेर शमा गोरा दसमके ओ दसमानु को लगानो के दासे रोपोश नशे रब्बुल आलमीन वही चिजदर नहेर शमा नुतार शे गोरा पदे जाविया द मोहम्मद मुस्तफा सिफत चे करे पदे जाविया कवाचे अल्लाह वाला दा मर्तबा मुकाम वर करे दे नो दा मर्तबा बथुमरलो यवी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कौन सिफत ना हकीकत के सजावार दी सिर्फ और सिर्फ चाला अल्लाह फरमाईदा दा से रब दे दा से इलाह दे लिल्लाह लाम द इख्तिसास द पारा दे लफ्ज अल्लाह इसमें जात दे इसमें जात खास पजात बांधे दलालत कवलो द पारा दे शियागान दर्जे की वादो कवर कई खलकुला कला ची शियागानो तावेले शी चिता सुदा अलीना मदद वाले ग्वारे नो आगुई वही ची जीत कला ची कुरान वाही नो संगे शुरू करे आगा वर्ता याउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाह आगा बस उधरेगा तावीच बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वही जदी तरकीब होगा नु मुलाते बोर तलियाशी चिदा खो पासल की बाहर पे जर दे इसम मुजाफ दे लफ्ज अल्लाह जलाला मुजाफुन इले रे मुजाफ मुजाफुन इले दा टोल तरकीब चे ओके दा अशरा
ابتدئ سره متعلق شي نو ورته وایي چې ته څنګه معنی کوې د دې یره جی زه شروع کوم په نامه د الله یعنی په شروع کولو کې امداد غواړم بسم الله په نوم د الله باندې نو ورته وایي چې ګوره نوم د الله ته مدد په نوم د الله غواړي الله نه خو نه غواړي نو نوم د الله خو ځان ته شی دی الله ځان ته شی دی بسم الله الرحمن الرحیم ابتدئ اسرع یا زه مدد غواړم زه شروع کوم زه په ابتدا کولو کې مدد غواړم بسم الله په نوم د الله باندې وي ګوره غیر الله نه د مدد وغوښته دا خو ته په نوم د الله غواړې ای لیونیا نوم د الله ډایرکټ دلالت کوي په الله باندې دا اسم ذات دی دا اسم صفت نه دی دا اسم ذات دی اسم ذات د ذات سره تړلې وي نو دا مدد غوښتل به ذات د الله تعالی نه دی د غیر الله نه وي نو بهرحال لفظ الله جوړ د څه نه دی بعضې وایي چې دا د الہ نه جوړ دی الہ باندې الف لام داخل کړی دی الالہ بیا پکې تعلیل شوی دی الله ته جوړ دی الہ چاته وایي الہ هغه ذات ته وایي چې د هغه په لویه کې سړی متحیر شي عقل کار پرېږدي الہ هغه ذات ته وایي یا الہ آغا لوی قادر مطلق توائی آغا لوی قادر مطلق تا الہ وائی چه آغا خکارینا نظرونو د دنیا نا رو پوشتے او پا ہر شی کی خکار دے الہ آغا چاہتا وئی الہ آغا چاہتا وئی چه کلا دے انسان پزر کے فریاد راشی پوری دنیا نہ انسان کٹشی پوری دنیا نہ پریشان شی والدین ہم لاس واخلی خزا ہم لاس واخلی مور پلار ہم لاس واخلی یران ہم لاس واخلی جیب ہم خالی شی بدن ہم کمزور شی آواز ہم کینی او داغه خو کې حرکت هم ختم شي نو په دې ځای کې سړی بیا صرف اور صرف هغه آواز کوي بیا صرف هغه چغې وهي بیا صرف هغه ذات ورته رایاد شي یعنی سختو مشکلاتو په وخت کې چې چاله فریاد کیږي هغه الہ دی د الہ ډېرې معنی وي خو لنډه مختصر دادا چې لفظ جلاله د الہ نه جوړ شوی دی الف لام په داخل دی الله نو الحمدللہ تمام صفتنا اے خلقا کائناتو کی څومره ښکلاګانې چې تا ته په نظر راځي تالا پیغمبران راځي ته اولیاء پیژنې ته بزرگان پیژنې ته صدر پیژنې ته وزیر اعظم پیژنې ته د اقوام متحده مشران پیژنې الله فرمایي دی هیڅ چا نام متاثر کېږي اصل د ثنا او د حمد لایق څوک دی گریڈ لگے دلے رہے دنیا پر پاکستان کی د بجلے کرنٹ تربے لڈیم نا د پاکستان بجلی دا پنجاب کی کم کمی لگی دلی اسلام آباد کی خوشنما بلڈنگوں نے پرتھی دا بجلی دا څوک بوئی رجی دا بٹن و لگاوا کنا بس دا شی به پرتیږي نه د تربې لډیم سوچ واړه هیڅ شی نشته لکه څرنګه چې پاکستان کې د ټولو لایټونو د کارخانو د ښکلا بنیاد تربې لډیم تار دی دقسې د ټول کائنات د ښکلا او د حسن او د جمال محور معیار بنیاد دا څوک دی هغه رب دی چې په نظر نه راځي
لا تدرکه الابصار وهو يدرك الابصار. هغه ذات ته چې نظرونه یې نشي لیدی او هغه دومره تیز دی چې نظرونه ګوري. نظر الله ګوري، الله ته نظر نشي کته. موسی علیہ الصلوۃ والسلام وی اے الله زبتا څنګه وینم وی مخامخ غره لګوره. کدا غره زما تجلی برداشت کړه نو کې دی شي چې تما ویني، او که غر زما تجلی ته ټینګ نشه نو بیا دا ارمان د زړه نه وباسه. الله تعالی څنګه تجلی و خدا الله ته پته ده. کومه څومره څو زره ما حصه به ول ښکاره کړي وي الله ته پته ده. خو چې څنګه پټ غر چې کم د زره زره شي. وحر موسی صاعقه، موسی علیہ السلام بے ہوش پریوای. من تاسو د هغه رب بندگان یو چې پیغمبران د هغه د لری جلوې نه بهوشه کړي. من د هغه رب بندگان یو چې د هغه جلوې ته موسی علیہ السلام، محمد علیہ السلام، ابراهیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، دا څومره انبیا چې دي دا د هغه جلوې ته نشي کوي. نو چې هغه رب پرې دی او مخلوق پسې ور پسې شي او ستا منبر و محراب نه د مخلوق صفتونه کی. کله د علماء مقام، کله د علماء دیوبند مقام، کله د علماء پنځپیر مقام، کله د بزرگانو خبره ویره جی پلانه داسې ویره جی پلان. مخلوق تا د مخلوق خبره کول دا مخلوق د مخلوق عبادت گزار جوړول. ته چې د خپل لونو او زمنو په مخ کې د چا صفت کوي ستا لونه زمن به غایبانه په هغه سړي عاشق کی. تجربه وکړه، دا وګوره خپل زړې مور زړه پلار ته د یوې زړې ښځې صفت کوه. 2 میاشتې 6 میاشتې 1 کال دی چې کله د خپل پلار په مخ کې د یوې زړې ښځې صفت وکړه نو ستا پلار به په زړه کې یوه داعیه پیدا شي چې دا ښځه به زه څنګه ووایم، او ستا پلار به لکونو روپو خرچ کولو ته جوړ شي. په دې ښځې باندې به خپل سر وبایلي ولې هغه یې بچپن نه صفت اورېدلی. نو چې دا منګ وایو چې د مخلوق صفت مه کوئ، الله یې تردید کوي په دې اول آیت کې چې ګوره بنیاد داسې کېږده چې صفت به صرف د الله وي. مرتبه بیانوه د الله بیانوه، او که کم ځای کې د سړي کمال بیانولو ته ضرورت شته نو هم په دې انګلې بیان کا. ورته ووایه وګوره زما رب څومره لوی دی، زما پروردگار عالم څومره لوی دنیا ده، څومره لوی لوی کمالات خلقو له ورکړي، فلاني سړي له دا کمال ورکړی دی، نو زما رب کې به څومره کمالونه وي. اے خلقا کمال ورکولو والا، جمال ورکولو والا، حسن ورکولو والا، معیار جوړولو والا څوک دی؟ اللہ فرمائی الحمدللہ طول صفتنا چاگا سکے تو گورے سکے کمالات گورے دے تمام کمالات و بنیاد صرف اور صرف سوک دے. اور بیا پا دیکھے ہم دا اللہ کمال خود لے دے رب العالمین. حالانکہ دا اللہ صفات کو نورم دیر دی دا سنویلیشی چه دا طول حمدنا و صفتنا حق ذات لربی چه آغا خلق جہنم تورچی، حق ذات لربی چه آغا قہار دے، حق ذات لربی چه آغا دیر زورور دے. نانا بلکہ اللہ تعالیٰ دیزے کہ حق صفت راوڑو چه آغا دمینی و دمانوس کولو والا دے رب
आलमीन। द तमाम सिफतुन लायक सिर्फ और सिर्फ आगा अल्लाह दे रब्बिल आलमीन, जो तमाम आलम को पालने वाला है। जमारा बागा रब रब्बिल मुस्लिमीन नवे, रब्बिल मुमिनीन नवे, रब्बिल उलमा नवे, रब्बुल अंबिया नदे आवाज़े, रब्बुस समावात न दे आवाज़े, रब्बुल अर्ज़ न दे आवाज़े, रब्बुल हशरात न दे आवाज़े, रब्बुल हैवानात न दे आवाज़े, रब्बिल आलमीन। बोलो कायनातों के दार हर सो पाललो वाला ने, ज़मका पाललो वाला, आसमान पाललो वाला, मेघयो पाललो वाला, औलियाओ पाललो वाला, अंबियाओ पाललो वाला, हशरात पाललो वाला, कानो पाललो वाला, वनो पाललो वाला, दारशी रब सिर्फ और सिर्फ चोक दे। अल्लाह फरमाइए इंसाना दीजे ना गौर का रब्बिल आलमीन, द तमाम कायनात पाललो वाला रब रब दे आगा अल्लाह दे चिताला रिज़्क दर गई। मोर पखेट की दन्ना चिकला नस्ता माज़ू और नदी स्तरगिवी और नदी लाफुनऊ और नदी आकलू और नदी हाल तक की सज्जतवा नदी प्लार पता बांधी नंकवलेशो न मोर दर बांधे नंकवलेशो नद जलूस इस्तलो वाला पूपू। अल्लाह फरमाई द मोर पखेट की दन्ना चून के स्ता खुलद खोड़लो वाला नवा। अल्लाह फरमाई द मोर आगा द नाम आगा तार मिस्ता तार सरा वो लगाओ स्ता द नाम तार सरा द मोर द महवारे तार वो लगे द और द मोर द खाविनी और द खा महवारे ना कता सो ख्याल करेवी चिकला द खजी खीटे बांधे हमल नहीं नो दागे माहवारी राजी खावी नाम यास के दरे चलोर तेंजो या लसोर जो पोरे नाकार अविन बहीगी खावंदो मोर्तन नजदीकीगी खदहु मुंजो रोजन कई। अल्लाह फरमाई कला चित द मोर पखेट के और हिच किस्म तस्ता सारा असबाब दो आगा खावी नमी चिकला बंद करा आगा में ताला आला खुराक जोड़ को द नम पहुट बांधे ताला खुराक दर्द लगे वो सड़ी तक ड्राप हो लगे ये रजी साड़े बेहोश है कौमत है लाख खे से हरकत न कई यार जी खुराक फाक से इंतजाम दे जी ड्रापू नवर्त लगी दिली स्ताद इंसानी डॉक्टर है ड्रापुनो निजाम सऊना जरूना लकुना काला रोस्तो डॉक्टर पदे और से दश ड्राप वो लगावा उस्ताद रब प निजाम की कमी जमाने न दा ड्रापू न द मोर पखेटा की शुरू हागा लोयो कमालूनो वाला रब आस्ता इलाह दे कागा प्रे हो कौन औरत नातुनु के द मोहम्मद अलैहि सलाम सिफतु न कहो नातुनु के नज़मुनु के द खपलो तालानु सिफतु न कहो रब अस्ता सलाल मनासिब इंसान सरा नश्ता हिसो बराबर दिशान सरा समंदर के से ही वन कलम शी इन सौ सेंस तजमुनशान कमजान सरा स्ता सदा सिफत अर्गिज न पूरे कीगी तदाज मकशी कागज आसमान सरा बेशक दरंदू मखित शमा बलवल्दी बेमानी मुशरिदल कुरान सरा बेशक बेशक हकीकत दावे च द अल्लाह शान द खल्क़ न पना दे दा याद साथे तो कला दनमर पर मुकाबले के देव खर्चवे नुस्ता देव बहाल खर्चीगी चितकल दनमर रणा न सड़े पना की कनी दनवर पर मुकाबले किस्ता देवी सोख खुतबा अवल दा सड़े वो गुलवे पचल चल बे रावान के
او یو لوی کندې ته به کوز کې او یو لوی غار ته به ننباسي. نه چې کله کندې ته دې کوز کو په غار دې ننایسته بیا به وله ته هله د ډیوې صفت کوي او دی به یالي او که چیرې دی په میدان تر څو پورې لمر ګوري ستا ډیوه څوک د لمر په مقابله کې نه اخلي. تمام دنیا حسن و جمال د تمام دنیا نبوتونه ولایتونه د تمام دنیا لوی مضبوطی کمالات د رب العالمین په مخ کې داسې دی لکه د لمر په مخ کې ډیوه بلکې دینا هم ادنا د الله دومره لویه مرتبه ده. خو منګه باطل پرستو ملایانو باطل پرست دې ته نه وایي چې ښکرې شوي باطل پرست دې ته نه وایي چې لکۍ شوي هر هغه سړی باطل دی چې هغه د الله تعالی په ځمکه د الله پیدا کړي شوي خوله او ژبه باندې د مخلوق صفت کوي. دا باطل پرستو خلقو منګ روان کړو کندې ته یې کوز کړو او کندې نه یې په غار نه ایستو او نن راته د نظمونو په نعتونو کې د ډیوو او د شمو د مشالونو صفتونه کوي. انسانه ته د هغه رب بندوي چې د هغه په مخ کې د کائنات د هیڅ شی هیڅ نه دی خو رب نه خلق نه دی خبر. الله تعالی فرمایي دا علم غیب ولی الله تعالی په موږ فرض کړی دی او د دې ولی دومره لوی مقام دی. یؤمنون بالغیب ځکه چې د دنیا بزرگان اولیاء پیغمبران قبرونه دا هر څه ښکاري رب نه ښکاري. الله وی غایبانه په ما داسې ایمان راوړه چې ستا دا ایمان وي چې دا څه زه وینم دی هر څه نه هغه لوی دی. دا کم انمر چې زه وینم او الله نه وینم بیا هم دا انمر زما د رب نه ډېر کمزوری دی. یؤمنون بالغیب دی ته مسلمانانو په غیب ایمان نشته په سترګو لیدوی ایمان دی. یره چې موږ په خپله پلانی لیدلی دی ډېر لوی بزرګ و ډېر دینداره سړی و تا په خپلو سترګو لیدلی دی او ما په خپله لیدلی دی. مړه چې زما په دې سترګو کې یو سړی زر کاله تیر کړي بیا هم زه یم چې الله تې لوی بس دې ته ایمان و نور هېڅ خبره نه ده. کله دی چې الله تعالی دغسې ومنه بیا به ستا مخې ته ډیوې هیڅ نه ښکاري بیا به تا ته کرنل جرنل وزیر اعظم وزیر اعلی گورنر افسر ټیپر استاد شاګرد پیران مماګان ملایان جنات دا هر څه به تاله هیڅ ښکاري ولې ستا نظر کې به هغه لوی رب وي او چې کله د هغې لمر نه پناه وي غار او سوړي ته یې راننایستی نو په سوړي کې به تا ته لیزر نه وی ماشومانو له چې خلک ورکوي هغه به هم تا ته ډېر روښانه ښکاري. غار ته ننوتی مسلمانه ته د الله د لویۍ نه پناه شوی العیاذ بالله ته د الله د قدرتونو نه دې ځان پنهان کړی او ته ټوله ورځ د مخلوق صفتونه واورې. الله فرمایي الحمدلله رب العالمین ټول ثنا صفت صرف اور صرف حق ذات لره دے رب العالمین چاغا د تمام عالمونو پاللو والا دے ونه هم پاللو تا محتاج را کانے هم پاللو تا محتاج دے زمکا هم محتاج را ہر یو شے پاللو تا محتاج دے او دا پاللو والا سوک دے. یره جی څه سبب او څه ذریعہ خو وي که نه او بالکل وي خو دا سبب او ذریعہ خو به صرف په انسانانو کې وګورې. تو نے پتھر میں کیڑے کو پالا او یو کاڼی چې تماک کې او د هغه په منځ کې یو چنجی پروت وي او هغه ته شنه پاڼه پرته وي یا خاوره پرته وي او یا هیڅ نه وي او دی ژوندی نو ته خو به څه وایې چې دې له دا خوراک څوک ورکوي؟ هلته ذریعه چرته ده
التا وسیله چرته ده، التا سبب چرته ده. انسان په دې غولولې دی یره چې بادشاه سره چې ملاویږي نو چپړاسي سره خو به ویني که هلکه دا خو ولا تضربوا لله الامثال. الله د پاره مثالونه مه ورکوه ځکه چې الله تعالی د مخلوق په شان ته نه دی نو چې کله د مخلوق په شان ته نه دی نو د مخلوق صفتونه پې نه فټ کېږي، د هغه مثالونه پې نه فټ کېږي. نو الله فرمایي رب العالمین، ټولو عالمونو پاللو والا الله دی. ته چې څه وینې د دغو پاللو والا هم رب، ته چې څه نه وینې د دغو والا هم رب، ته چې څه څیزونه د روح والا ګڼې د دغو هم رب دی، او کم چې بې روحه ګڼې د هغو هم رب دی. رب العالمین، هر هغه شی چې هغه د الله د لویۍ او د الله د موجود والی علامه ده هغې ته عالم وایي. الله فرمایي دا د ټولو عالمونو پاللو والا څوک دی؟ مور په خېټه کې مې دننه د وینې نه تعالی اعلی خوراک جوړ کو، د ډریپ په شکل مې تاکې ولګاو، او کله چې پیدا کېږي هغه ډریپ بیا ډاکټر یا دایڼه کټي کني هغه ډریپ داسې لګېدلی وي چې بهر هم در سره راوځي. انسانانو کې ډریپ ولګوه لغونې وخوځېږي هله جي ډریپ خطا شو هله جیتې ووته اتا کې الله داسې ډریپ لګولی دی چې هغه وځي. دا دومره یوې دنیا نه بلې دنیا ته راغلی بیا هم ډریپ لګېدلی دی. دایڼه تیزه چاړه تیزه قینچي راواخلي هغه کټ او بیا کرتے کرتے داغه ځای سره نږدې بیا کټ کې وچ شي او علامت تا کې کینولا تر اوسه پورې لګېدلې ده. د الله کینولا څه شی دی؟ نوم دا کینولا ده، دې کې الله ډراپ پکې چې ته مرګ پورې چې تا ته دا یاد وي چې ما کې دلته ډراپ لګېدلی او دا د ډراپ ځای چې د الله ربوبیت دنه هیر نشي، په خېټه کې دننه ژوند تا نه هیر نشي، هغه تا ته یاد وي. که خیال دې کړی چې یو دشمن کله په دشمن باندې وار وکړي او د هغه سر یا لاس یا یو ځای کې زخم جوړ شي نو بیا څه وخت پس چې کله هغه کږې خبرې شروع کړي خلک ورته وایي چې زاړه خراپونه دې لا ته اوسه پورې ښکاري، لا زاړه خراپونه درکې اوسه پورې ښکاري، د سړي غونې خوی کوه کنې نور به درکې جوړ شي. دا الله پاکې کینوله پرېښې ده چې ګوره دا مه هېروه، انسان نه خو هېره شي. ولې د دنیا ښکلاګانو کې مولا راګیر په ممبر و محراب باندې مولا د شیطان کردار ادا کوي، ټول ورځ د مخلوق صفتونه ورته کوي چې دنه کینولا نه دنه د کینولوی لګولو ولا هم ډېر شي. خو د دنیا د چا د لاسه آباده ده او دا چې بزرګان نه وی دنیا به نه وی او دا چې اولیا نه وی دنیا به نه وی. د دنیا خو د محمد علیه السلام د مخې آباده ده، بس ورور هغه چې څو چا آباده کړې ده هغه هیر دی، د دغ د مخې آباده ده او د دغ د مخې آباده ده. الله اکبر. د یوې وینځي عمره عقل په مسلمان کې نه دی پاتې. ماشوم چې څو پورې د پلار ګوته نیولي هغه زړور هم وي او هغه خوددار هم وي. پلار ګوته یې نیولې ده ته ورته څه ووایه هغه به تاله په بیګو سترګو جواب درکړي، خو که د پلار ګوته د لاسه خلاصه شوه دا ماشوم به بیا جاهل. بیا ستا واک دی چې اور ته یې اچوي او که خاورو لی غورځوي که اوبو لی اچوي که څاروو ځناورو لی اچوي که روټۍ وله ورکوي او که نه یې ورکوي، د سره د جړا نه سوا بل پروګرام نشته، ولې د پلار ګوته دې خلاص. الله فرمایي واعتصموا بحبل الله جميعا، تاسو د الله رسۍ ټینګه ونیسئ، دا د الله تعالی رسۍ ده بره نه یې راځوړنده کړې ده قرآن، ټینګه ونیسئ.
کله چې دا تا ټینګه نیولې ده ته زړور یې تا څوک نشي غولولی ټوله دنیا ته چرې جهنم شي ځمکه دې د پښو نه وتښتي ته به رسۍ پسې زوړند وي الله به رسۍ بله راکږي سیده به دې جنتونو ته وخېږئ مسلمان نه دا رسۍ خلاصه شوې ده د دې په ځای لاس کې خلکو ډیس ورکړی د پیر بابا ډیس د بزرګانو ډیسونه د امام ابو حنیفه د امام بخاري ډیس د امام مالک صاحب ډیس د عبدالقادر جیلانی کوتک او د پلانکی بزرگ لاس د پلانکی بزرگ لمنه د پلانکی بزرگ پلانکی شي او د پړانګ غار لکه او دغه پلانکی ځای کې جناب مړه د بلا شی د کوسلې جوړې دي دلته بزرګ دی دا ولی دی او په کرسۍ کې به روان کړی وي چې خو ډېر لوی ولی دی نو دا رسۍ به دې په لاس کې نیولي وي چې کله قیامت راشي او ځمکه جهنم شي ته به دا راټینګوې چې دا خو ما نیولې ده ډره به خېږم ته به لاندې روان یې ځکه چې د رسۍ چې چا ته رسېدلې ده هغه لاندې روان دی واحده یوه رسۍ ده چې هغه بره تلې ده هغې ته قرآن ووس دا قرآن دی نیولې نو ته به بلکل مستقیم وي ځمکه به ټوله جهنم شي ته به ترې بره روان او چې تر څو پورې دی دا رسۍ په لاس کې ده زړور هم یې عقل دی هم کار کوي کني د یوې وینځې نه زیات غلام نه زیات کمقل یې د وینځې خبره مې ځکه وکړه چې یو بادشاه اعلان وکړ اعلان کې وې نن زه په خوشحاله ماما اعلان دی چې چا په څه شي لاس کې خو د هغه به د هغه بادشاه خوشحاله دی اعلان یې وکړو چې چا په څه شي لاس کې خو وروره خلک منډې وهي د چا د سرو زرو کټوۍ لیدلې ده منډه یې کړه د سرو زرو کټوۍ باندې لاس کې خو بادشاه ورته ویې وړی چا د سرو زرو جام باندې لاس کې خو چا په پسی باندې لاس کې خو چا په ګډ باندې لاس کې خو چا اس باندې لاس کې خو چا کرسۍ باندې لاس کې خو ایوا وینځه غلې پلې ولاړه ده هغې خپل لاس د بادشاه په سر باندې ایښی دی غلې ولاړه ده ورته وایي چې وینځې هر څوک لګیا دي منډې وهي چا په بنګلو لاس ایښی دی چا په پیسو لاس ایښی دی چا په سرو په سپینو باندې لاس ایښی دی ای وینځې ته خو هم غریبه یې ته خو هم په څه شي باندې لاس کېږده هغه ورته وایي بادشاه سلامت ما ستا په سر باندې لاس ایښی دی نو چې ته زما شي ټوله بادشاهي زما ده زما د نن زمانې بندګانو چا په عبدالقادر جیلانی پورې ګوتې نیولې دي چا محمد مصطفی پورې ګوتې نیولې دي چا عمر فاروق پورې ګوتې نیولې دي چا علي پورې نیولې دي چا حسن و حسین پورې نیولې دي اے خلق الله فرمایي الحمدلله رب العالمین واعتصموا بحبل الله اے خلقو رسے بچاونی سے ندو مر لاس بچ گولو والا دے ندو محمد علیہ السلام لاس کی جنتنا جہنم نشتا نہ علی و حسن حسین سرا جنتنا و جہنم نشتا اے خلق اخلاص ولو گرا ولو والا سوک دے مسلمان دیتے ہوئی بس سنور ټولې خبرې شاته وغورځوه دا برستګو او دس به څنګه کوي او مونځ به څنګه کوي روژه به څنګه ساتي حج به څنګه کوي استنجا به څنګه کوي روژه به څنګه نیسي نکاح به څنګه تړي تجارت به څنګه کوي دا ټول دوم نمبر دي څه شی دي اول نمبر خبره ده چې ته څوک وپېژنې الله وپېژني ایوه جنۍ ده ته په هغې باندې مینې او د شیخ چلي په شان دې وله بنګله جوړه کړه نوکران دې وله ونیول او ته به چې کوم دی زما معشوقې له اوبه ورکوي او ته به وله شراب ورکوي او ته به وله کرسۍ سموي او ته به وله بیډ سموي لکه ول نکاح وتړه چې تر څو دې دې جنۍ سره نکاح نه دی تړلی ستا په دې بنګله کې نه شراب څکلی شي نه اوبه څکلی شي څکلی اول نکاح وتړه
چې دا ښځه ستا ښځه شي او ته د هغې خاوند شي، بیا د شیخ چلي غونې بادشاهیانې جوړې که چې یاره ته وله څپلی سموه او ته وله چې کوم دی ځای صفا کوه او ته وله لیټونه لګوه او ته وله بیډونه صفا کوه، دا بیا دویم نمبر خبرې دي. اول نمبر خبره دا ښځې سره تعلق جوړ که چې ښځه دي شي ته خاوند شي. نه انسان اودسونه، روژې، منځونه، حجونه، جهادونه، نکاحونه، تجارتونه هله کوه چې اول د چا بنده شي، اول ځان د هغه بنده کا. اوسه پورې موږ د هغه بندګان والله که دا بنده د سره خپل اله پیژني، د ده په زړه کې تر اوسه پورې د گورنر او د کمیشنر او د بریګیډیر لوی پراته وي. سهار نه زه لګیا یم د الله خبره کوم، تاسو هم غوږ نیولی الله داسې، الله داسې، الله داسې و الله داسې. خو که اوس چا معمولي غونې یوه لفافه د اوبو نه ډکه کړه او په دې منځ یې راویسته او شړپ یې وکړه، ټول به داسې. د دې څه معنا چې موږ الله لا پېژندلی کني چې د چا الله سره لینک یو شي، نو بیا تا بعضې واقع اورېدلي دي یا رښتیا او یا دروغ اورېدلي خو مو دي چې جی پلنکي صحابي په مانځه ولاړو غشي راتلل او د مونځ نه ماتاو. احناف جواب کوي چې دا د عشق مقام دی، دا د عشق مقام به کله حاصلیږي چې کله طرب وپېژنې. تا یوه جینۍ ولیده نو د ټکه پې مین شوې، یوه ځمکه دې ولیده د ټکه پې مین شوې، یو باغ دې ولیده د ټکه پې مین شوې، او بیا د هغه باغ او د هغې ښځې د حاصلولو دپاره بلها کوششونه کوي. الله تعالی تر اوسه پورې د قرآن په سترګو لیدلی نه دی. که تا دا ولیده ته به پې دومره مین شي چې د تمامې دنیا ښکلاګانې به هغه دپاره پرېږدي. چې دا انسان لا الله ته متوجه نه دی، کله د ده توجه یې سچو ته وراوړي، کله یې گورنر ته اوړي، کله ایس پی ډي ایس پي ته اوړي، کله یې وزیر اعظم کرنل میجر بریګیډیر او صدر ته اوړي. دا ځکه چې د الله حسن لا تر اوسه لیدلی نه دی. کني څوک چې د رب دوی وګوري هغه به چرې د چا شي پسې مخ وانړوي. داسې د مجنون مشهوره واقع ده، د لیلا او د مجنون دا خبرې ټولې دروغ یا رښتیا خو د خلکو د عبرت دپاره جوړې دي او مشهورې دي. مجنون روان دی لار کې، یو سړی په مانځه باندې ولاړ دی، مجنون د هغه د مخې له تېر شو، هغه سړي مانځه باندې جلدي وکړه، آواز یې پرې وکړه، ورته ویې چې و مجنونه و ظالمه زه منځه باندې ولاړم ته مې مخې ته ولې تېر شوې. هغه ورته وایي مانځه باندې ولاړ وې یو وی ډېره عجیبه خبره ده، زه د لیلا په عشق کې مست یمه، والله که ما ته لیدلی چې ته کوم ځای ولاړې او ته د الله په مینه کې مست په مانځه ولاړې، زه دې څنګه ولیدمه. انسانا تعالی لوی د بریګیډیر او د کرنل او د جرنل او د SHO د افسر او د بابا او د بزرګانو د نیکانو دا لوی درته ځکه لوی ښکاري چې تا د رب لوی لا تر اوسه لیدلې. یرجي رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مفتی صاحب وایي چې ورسره مینه به نه کې. مفتی صاحب د الله لوی مینه لیدلې ده، ځکه خو وایي چې یو پیغمبر سره به هم نه کوي. کتا د الله لوی او د الله مقام او حسن دی ولې د انبیا بدرنا بالا به انبیا ډېر واړو ښکاري، د الله په مخ کې د انبیا هیڅ قسم ته مقام او لوی نه ښکاري، دومره لویه لویي ده. او ما تعالی چیلنج سره ویلي دي ملا، چیلنجونه زه نه کوم، دا اکثر د سپو کار دی، خو تعالی چیلنج دی په قرآن کې یو ټکی وښایه چې الله نه سوا بل چا سره مینه جایزه وي. یو ټکی پلانکي کتاب لیکلی دی او پلانکي کتاب لیکلی دی، راشه چې دومره کتاب درته ولیکم چې ستا جایداد او ستا ځمکه ستا ښځه او ستا لونه دا ټولې زما دي، راکوې دومره کتاب به درته ولیکم. کال تېرانه واله
لس جلده په دې کتابونو باندې نه کیږي. دا الله کتاب کې زه تعالی آیت خایم ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا اشد حبا لله. الله فرمایي هغه خلق چې ما نه علاوه بل چا سره مینه کوي دا بت پرست يحبونهم كحب الله ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا. هغه کسان چې د الله نه سوا بل چا سره مینه کوي دوی بوتان نیولي دي. يحبونهم كحب الله دا الله غني مینه ور سره شروع کړی دا. والذین آمنوا الله فرمایي چې چا په ما ایمان دې اشد حب لله اب صرف الله مې. ته یو آیت راته وښایه چې په هغې کې د ابراهیم علیه السلام مینه راغلې وي، د محمد رسول الله سره عشق راغلی وي، صحابهو سره عشق راغلی وي، اولیاو سره عشق راغلی وي. یو آیت کې وښایه در سره به ومنم. او که د الله په کتاب کې نه وي نو د مخلوق کتابونه د الله د کتاب تشریح به وي چې د الله په کتاب کې نه وي هغه تشریح زه تا سره نه منم. د الله کتاب دې منفي که او نور کتابونه دې مخکې. نو ما خبره کوله الله فرمایي الحمدلله رب العالمین. ټولو صفتونو لایق تعالی کائنات کې چرته چې حسن ښکاري او بیا د هغې ثنا د زړه کې راځي، لویي درته ښکاري، تعریف د زړه کې راځي، لوړوالی درته ښکاري، صفت د زړه کې راځي، حسن و جمال درته ښکاري، تعریف د زړه کې راځي. الله فرمایي لله آغا سزاوار دے صرف و صرف چالرا. اللہ فرمائی خلد ما تشا دبل چا حمد والے وائے، خلد ما تشا دبل چا صفت والے کئے، خلد ما تشا دبل چالوئی والے ذکر کئے، خلد ما تشا زما پا منبر ناس دے د مخلوق صفتنا والے کئے تا صفتنا وکا للہ رب العالمین. خاص حقا اللہ چې د تمام مخلوقات پاللو والا دے، مخلوقات پانی پالنے والا. ما درتا ہوئی خیٹه کې دننا دل ډراپ لګولیو د مور ویني زوی تعالی د نامه په ځای کې درتلې دا نوم ستا څه شی دی کینولا دا کینولا دې کې تعالی خوراک درتلو چې بهر راووتې نه دې چرته یونیورسټۍ کې سبق ویلی دی نه مدرسې له تلی نه ملا له نږدې شوی او بیا یې تعالی دا وجدا عقل واچولو تعالی پویه واچوله چې هر څه شی د خولې سره ولګي فوراً چوسنا شروع کې ورو ورو شونډې چپای اشی راکاږي ځان له دا تعلیم چا ورکړي؟ دا خده چې په اول ټایم کې خلک یې مولا له بانګ له نه وړي کني بیا به یې ویلی چې دا خو د بانګ د وجې نه ورته پته ولګېده که نه. دا خده چې خلک یې بانګ ته 3 ورځې 4 ورځې پس وي او په دې دې هم پوه کم په دې غوږ کې او په دې هغه کې چې دا کم بانګ ویلی شي دا هم شریعت نه څه ضروري خبره هیڅ ضروري نه ده، مستحب عمل دی. په دې باندې که چا نه مسلمان جوړوي موږ اوس ټول مسلمانان یو، موږ خو تک سره یهودیان، عیسایان به موږ نه وشرمېږي، هندوان به موږ نه وشرمېږي، شیعګان به موږ نه وشرمېږي. موږ چې څه کوو یهودو له چلم نه ورځي نه ده داسې. تا په ملک چې کوم دروغ کېږي دا په یهودو کې نشته. ستا په ملک په بازار کې چې کوم 2 نمبر سودا خرڅېږي دا 2 نمبر سودا په هندوستان کې په دلی کې هم نه خرڅېږي. تک سره هندوان دي خو چې مسله ته اخلي مسله وي او موږ چې د سالن مسله والو هغه د سالن مسله نه بل څه شی پکې تورې چې اخلو 10 کاله 100 کاله موږ چې کوم دی د پوزو بوسا وخوړه تا چې مولا بانګ ویلی په هغه کې نه دی ویلی. اصلي مسلماني چې شي نه زده کېږي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الله فرمایي قرآن سره ځان وتړئ. نورې خبرې مې فی الحال رانه پاتې شوې ټایم ختم شو چې بیا وروستو الله تا ته څنګه رب العالمین دی. دا خو خېټه کې رب العالمین دی چې تا له ډریپ لګولی دی کینوله دی اوس هم په خېټه کې دا نوم
چې تا ته یاد وي چې په دې ځای ما خوراک کړی دی ما ته ډراپ پېټه کې دلته لګېدلی و انسانان دې په ډراپ باندې اوس پوه شول 100 کروڑه کاله وشو چې دنیا آباده ده او الله ډراپونه په هغې زمانې کې لګول کینولې درکي الله تعالی دې وکړي چې مسلمانان صرف دا قرآن خپل کړي او زما ملګرتیاو کې پښتانه جوړ شي غیرتي مسلمانان جوړ شي پښتانو چې تر څو پورې کلک مسلمان نه وي او کلک پاکستانیان نه وي زما د کلک پښتانه نه وي زما د الله په ذات قسم چې پاکستان تاسو له خپل حقوق درنه دقه تور پنجابیان به درنه خوري او تا به دقه څپلنی ولي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین یا الله د حضر جمع ایمان کامل نصیب زمون ټول ګناهونه معاف حاجات شرعیه زمون پورا کا زمون په دې ملک یا الله دا بارانونه وروا یا الله زمون ګناهونه نه تیر شه یا الله زمون ګناهونه معاف کا یا الله د دې مخلوق تا سره تعلق جوړ کا یا الله د دې مخلوق تعلق د مخلوق نه کټ کا یا الله دا په مخلوقات مین دی رب دا پتا باندې مین کا یا الہ العالمین زمون ملک امن راواله چې د چا د لاسه دا ملک بې امنه دی چا د لاسه رشوتونو کې ډوب دی د چا د لاسه په دې کې بدامنیانې دي د چا د لاسه په دې کې اپریشنونه دي د چا د دسیسو د وجې نه پښتانه په مظلومیت کې پراته دي یا الله دا ګروپ دا خلک د کرسیو نه راوغورځوه یا الله ملک نه یې ورک کا یا الله پښتانه اول صحیح مسلمانان بیا صحیح پښتانه جوړ کا یا الله پښتانه ول صحیح مسلمانان بیا صحیح پښتانه جوړ کا یا الله کم خلک چې د ملک او د دغه خاورې په غیرت باندې مړ دي یا الله دا غټولو مغفرت نصیب کا یا الله پښتنو ته اتحاد نصیب کا یا الله پښتانه د تمام پرقیو نه راو باسا صحیح مؤمنان صحیح مسلمانان صحیح پښتانه وګرځوا اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه